یو بل سوال کړی دی د عاشوري د روزو فضیلت. یو خو عاشوره د 10 محرم او یو دا ټوله میاشت ده، نو د محرم په ټوله میاشت کې روزي نیول دا بهتر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د رمضان المبارک د میاشتې د وروستو بهترین روزي هغه د محرم په میاشت کې روزي دي. نو دا ټوله میاشت کې چې سړی روزي نیسي نو خاص فضیلت لري. او بیا خاص کر د 10 محرم روزه، نو د 10 محرم د روزي فضیلت په حدیث مبارک کې راغلی ده. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې دغه روزه ونیسي نو د یو کال ګناهونه ورته الله پاک معاف کوي، صغیره ګناهونه. خو یو روزه باندې به اکتفا نه کوي، بلکې یو روزه به مخکې نیسي یا به وروسته نیسي، یعنی نه هم او لسم یا لسم یو لسم، ځکه چې په 10 محرم باندې به يهودو روزه نیوله. نو نبی علیہ السلام فرمایي تاسو دا غي مخالفت وکي، تاسو به یو روزه زیاته نیسئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی د 10 محرم د روزي په اړه کې. مخ کې یو کلیپ کې ما د 10 محرم د روزي ذکر وکړ چې ور سره به یو روزه زیاته نیسي، د دې لپاره چې يهودو سره مخالفت راشي. نو یو ورور وایي چې بعض علما دا وایي چې اوس یو روزه کافی ده، ځکه چې اوس نن سبا خو يهود روزه نه نیسي. یو روزه کفایت کوي خو لیکن مکروه ده. بهتره ده چې دواړه روزي ونیول شي. خلاصة الفتاوى کې دا مسله نقل ده: واما صوم يوم عاشوراء فيستحب أن يصوم قبله يوما وبعده يوما. ومستحبه طریقه دا ده چې د عاشوري په ورځ باندې سړی روزه نیسي، نو یو ورځ مخکې ونیسي یا یو ورځ وروسته ونیسي. دغه شان په فتاوی تاترخانیه کې هم دا مسله نقل ده، او الفقه الاسلامی و ادلته پاغي کې هم دا مسله نقل ده. فرمای وکانو یستحبون ان يصوموا قبل عاشوراء او بعده يوما. علماء کرام فرمای چې مستحب ده د خلکو د پاره چې هغه په 10 د عاشوراء باندې روزه ونیسي او دا غینه مخکې یا وروسته یو روزه ونیسي. دغه شان فتاوی حقانیه کې هم دا مسله نقل ده. فرمای یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مسنون ہے، مگر اس روزے کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد والے دن کا روزہ ملانا ضروری ہے، اس لیے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے.